حروف مفردات اولنې کلاس د زمونږ د قاعده او دا کومه قاعده ده نورانی قاعده تاسو خپل مخې ته قاعده کږدئ کوم چې آنلاین کیږي خپل مخې ته قاعده کیدئ او په لفظ باندې اما پیږئ خو یو ټکی یادوئ او تاسو ګورئ چې یو ټکی به دریاب شي شیخ سعدي رحمت الله علیه د ګټ لاندې پروت و 40 کاله عمر یو ټکی هم وله نه ورته هغه باران ورېده نو دا ګټ باندې د اساس کې را روان نو یو وشو بل وشو یو کندې جوړه کړه بیا دا کندې نه اوبه روانې شوې نو هغه دا سوچ وکړو چې زه یو ټکی یادوم نو زه به علم زده کړم نو 40 کاله کوشش کاو چې عمر یې 80 کالو ته ورسېدو نو هغه پوره څه زده کړي نو دا خو په دې وخت کې یو موقع ده چې قاعده سپاره نورانی ستاسو مخې ته کله پرتی او موږ درته یو ټکی وایو بس تاسو ته د ورځې یو ټکی یادوئ دا ټول کلاس د ځان سره ډاونلوډ کړئ د ځان سره کیدئ که تاسو د یوټیوب په لار باندې یئ که په بله لار باندې یئ دا به ستاسو دپاره فایدهمن جوړ شي نو دلته به پته نخم کیږي خو دا به داسې نه یادوئ لکه ګوټه الف ب ت س ج م ح خ داسې نه زه چې څنګه ویم په هغه ترتیب باندې اولنې ټکی دی تاسو ورته ګورئ نیغ ډانګې ولاړ دی الف دې ته څه وایي الف بس چې نیغ ولاړ یي هغه به الفي نو تاسو به په څنګه طریقه زده کوئ دا نه چې دا الف دی نه بلکې ستا نه څوک تپوس وکړي الف څنګه نو ته به وایې چې نیغ ولاړ اوس قرآن ګورو په دې کې مثالونه پیدا کوو چې نیغ ولاړو هغه به الفي چې نه پې څه شیزي نه پې بره څه شیزي نه لاندې بس دا الف دی دویم ټکی دی با به تاسو څنګه پیژنئ چې لاندې ورته یو ټکی هغه به بای همیشه به د هغه ډانګې نه لیکلی چې غځولی یي بلکې لاندې به ورته یو ټکی کړی چې یو ټکی و لاندې ورته نو سترګې پټوئ او با به چې لاندې ورته کله یو ټکی نو بای او چې د پاسه ورته یو ټکی نو بیا نونی نو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې په با او نون کې فرق څه دی جواب به ورکوئ با هغه چې لاندې ورته یو ټکی نون هغه چې د پاسه پې یو ټکی دریم نمبر تا ته د پاسه دوه ټکي نو چې د پاسه ورته دوه ټکي سترګې پټوئ او وایئ چې تا او چې لاندې ورته دوه ټکي نو هغه به بیا یای سا بل ټکی سا دی سا ورته وایي دا د ژبې دا سر نه دی دا په دې دواړو غاښونو کې نیسئ سا چې د پاسه ورته درې ټکي هغه به سای په سا او په شین کې څه فرق دی سا ته به د پاسه درې ټکي خو ښکر به نه او شین چې درې ښکري او درې ټکي نو هغه به شیني نو په سا او شین کې فرق دا دی چې سا ته د پاسه درې ټکي خو ښکرې نه نو چې ښکرې نه د پاسه ورته درې ټکي نو ښه په ډاډه زړه وایئ چې سا او چې درې یې ښکرو او درې ورته ټکي نو بیا به ورته شین وایئ هسې نه چې بیا ورته سا ووایئ غلطي به هم کړي جیم هغه چې د دې ښکرو په منځ کې یو ټکی تاسو به د خپله قاعده کې به ښکاري دې ته وایي جیم چې کله د دې نه دا ټکی لرې کړې نو دا شي ح جوخته به د دې مرۍ کې به وې په منځ کې او چې کله پې بیا د پاسه یو ټکی په دې ح باندې په دې ښکرو باندې د پاسه ټکی په منځ کې نه چې راګیر کړی چې په منځ کې راګیر کړی هغه جیمي چې د پاسه پې ټکی نو بیا یې خو جوخته به وې بیا د دال او چې په دې دال باندې ټکی وکړي نو زال شي نو په دال او زال کې به فرق دی چې ټکی پې نه د پاسه هغه دالي او چې د پاسه پې ټکی نو هغه ذالي بیا بل ټکی دی را په را چې ټکی وکړي نو زا شي په دال کې ګولایي ډیره ده او په را کې ګولایي ډیره نه ده را پرتی تاسو ولیده نو را ده او چې په را دې ټکی وکړو نو ذاتي جوړه شوه بیا سره هغې سین د سین څو ښکر دي یوه دوه درې نو چې درې ښکري هغه به سیني بس درې ښکر ګوره چې په کم زګین کې په قرآن کې درې ښکر هغه به سیني خو که چېرته درې ښکره مي او درې پې د پاسه ټکي نو بیا به شیني صحیح شو
په سین او شین کې فرق دا دی د سین هم درې اخکر د شین هم درې اخکر فرق دا دی چې په سین ټکي نشته او په شین درې ټکي دي د پاسه او مخکې مې ته ویلو په شین او سا کې فرق دا دی د سا اخکر نشته د شین اخکر دي درې صاد چې په صاد ټکی وکړي نو جوړ شي ضاد او چې کله بیا لاندې راشي دقه صاد ولیکي او د الف په شانتې تی پورته ډانګې بوزي نو طوا شي او چې بیا پې ټکی وکړي نو ضوا شي نو په طوا او ضوا کې فرق دا دی چې په طوا ټکی نه او په ضوا باندې به یو ټکی د دې نیغ ډانګي یعنې د دې الف په شان چې ولاړ دی د دې او د دې په دې سر باندې چې ټکی د دې په دې خی اړخ کې چې کله ټکی راشي نو ضوای بیا دا خولې چې د عین بس چې دقه شان خولي هغه به عیني او چې په دې ټکی وکړي نو بیا ترې جوړ شي غین ټیک بیا ګورئ نون تم د پاسه ټکی دی او فا تم د پاسه ټکی دی خو د نون سر نشته او د فا سر دی په دې سر باندې چې ګولایي سری او په هغې د پاسه ټکی نو سترګې به پټې او چغې به وې چې دا فا ده فا او چې کله پې د پاسه ټکی لکه نون ته تاسو وګورئ د پاسه پې ټکی دی نون نو د نون سر نشته او با او نون کې مې ته فرق کړی چې لاندې ورته یو ټکی نو هغه به بای او چې د پاسه پې یو ټکی هغه به نونی او چې کله ګول سری او لږ راتاوي پوه شئ د دال په شانتي خو چې په دې بر سر کې بل سری نو دې ته وایي واو او بیا بس دا بل چې تاسو نه دا ها ده بره چې کم تیر شوي چې د جیم نم ټکی لري کو نو ها شوه او چې د پاسم پې ټکی وکوله په دې سر نو خوا شوه او په ها باندې ټکی نه دا به د دې سینې نه بلکل وایي او بیا بس دا سکورین چې تاسو وینئ دې ته وایي حمزه او په اخیره کې چې دوه ټکي ورته لاندې هغه یای دواړه یاګانې دي ځکه لاندې ورته دوه ټکي دي نو تاسو به دې ته نه ګورئ چې داسې غټ به تاسو ته لیکلي ښه تاسو به دې ته ګورئ چې لاندې ورته دوه ټکي نو یا چې د پاسه دوه ټکي نو تا چې لاندې دوه ټکي یا چې د پاسه درې ټکي سا چې په جیم کې چې په میانس کې یو ټکی جیم چې درې ښکري یو ټکي ورته نه سین چې درې ښکري یو درې پې د پاسه ټکي شین په سا او شین کې فرق دا دومره پورې چې کم تاسو سبق واورېدو په دې باندې خپل ذهن خلاص کړئ چې تاسو ته دا پته ولګي نو تاسو په دې آینده سبق باندې په خپله باندې بیا پیږئ چې تاسو زمانه په دې سبق باندې پوه شوي یئ دا یو دغه کرخه زمانه مابین کې پاتې شوه فا موږ ویله چې سری او په دې سر یې ټکی نو فا او چې سری او په دې سر یې دوه ټکي نو قاف په فا او په قاف کې به فرق څنګه کوئ چې سری یي خو په سر باندې یو ټکی نو فا او چې سری او په سر د پاسه دوه ټکي نو قاف او د قاف نه بعد چې کم تاسو یینئ دې ته وایي کاف یو کرخې خی طرف ته بوله بیا یې پورته بوله بس کاف دقه شان لیکلی کېږي او دا بل لاټي چې یینئ دې لاټۍ ته وایي لام او چې صرف ساری یو ټکي مکې پینئ صرف ساری داسې ګول ساری دې ته وایي میم واو هم ګول ساری خو واو ښکته راتاوي صحیح شوه او دا بل پسې دی نون دا خو مې ته ویلی حروف مرکبات نو مرکبات دا خو د علم طالبانو ته د دې سبقونو پاتی تاسو دې ته ګورئ دا کم څه چې لیکل دي بس موږ به دا وایو ما په اولني سبق کې ویلي چې نیغ ولاړي هغه به یي الف نو دا نیغ چې ولاړ دی اولنی دې ته به څه وایي الف که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا ولې الف دی تاسو به جواب ورکوئ ځکه چې نیغ ولاړ دی لاټي ده بیا نو د لاټۍ په شان ما ویلیو په اول سبق کې چې صحیح لام نو دا لاټي لام شوه او بیا یې پکې نیغ یو ولاکاړی ودرول دی نو دا نیغ چې ولاړ دی دا الف نو لام الف لام الف بیا لاټي ده نو دې ته وایي لام دا د لامونو د لیکلو طریقې دي چې په قرآن کې په دې څو طریقو لیکلی تاسو ذهن ته واچوئ نو قرآن به تاساني دا لاټي لام ده او بیا یې پکې بیا نیغ ډانګې ودرول دی الف بیا تاسو ګورئ لاندې ورته یو ټکی دی نو موږ ویلیو چې لاندې ورته یو ټکی هغه یې با
نو دا څه شوه با. که څوک تپوس وکړي چې دا ولې با ده تاسو به جواب ورکوئ ځکه لاندې ورته یو ټکی دی دې وجې نه با. او دا ودرېدلی چې ورسه دی ولاړ ډانګې نو ولاړ ډانګې صحیح الف پوه شئ. دا بل قسم لام دی دې ته وایي لام الف. خدا اکثر قرآن کې ډیر نه او په اخیره کې د دې اولنۍ کرښې دې ته م وایي لام. ولې لام دی لاټي په شان شی دی. بیا لاندې دویم کرښې ته ګورئ لام دی او بیا یې پکې چې دا نیغ ډانګې ودرول دی دا الف دی. او دا بیا بل قسم لام دی لام او ح. لام ح کله قرآن کې دقه شان دوه ټکي راشي لام دی او ټکي ورته نشته دی ښکروالا شیسته نو دا ح ده. که د دې په میانس کې اوس موږ ټکی وکړو نو بیا ح نه ده بیا جیم شو بیا به څه لام جیم. او که چرته دا لامي او په دې د پاسه موږ ټکی وکړو لام خو ټیک شو په طریقه به پوه شوي. بیا لام الف دی. بیا ستاسو نه څوک تپوس وکړي دا څه ټکی دی تاسو به ورته څه وایئ لاندې ورته یو ټکی دی او چې لاندې ورته یو ټکی نو هغه یې با. نو که د پاسه ورته یو ټکی وکړو نو بیا به شي نون. اوس څه شی دی با. ولې لاندې ورته یو ټکی دی نو با ده. او که د پاسه په یو ټکی وکړو نو بیا به نون شي. او دا لاټي چې پکې میانس کې راغله دې ته وایي لام. نو اوس هم ولیدئ لکه چې کچي لیکل دي. او په اخیره کې بیا څه شی دی با ده ځکه لاندې ورته یو ټکی دی. نو چې لاندې ورته یو ټکی سترګې به پټې وې با با با. بیا څه شی دی کاف. یو کاف دغه شانتي لیکلی قرآن کې او دا بلم کاف دی یو کاف داسې لیکلی. اوس دا کاف کته راکوز کړل دی کاف دی او لاندې ورته یو ټکی دی د بل حرف ته نو دا با ده با. نو کاف با. بیا کاف دی دا د کاف بل قسم دی دا هم کاف دی او دا لاندې چې ورته یو ټکی دی دا با ده. بیا کاف دی او دا نیغ چې ورسه ولاړ دی دا الف دی. بیا کاف دی دا نیغ چې ورسه ولاړ دی دا الف دی. لاندې ورته یو ټکی دی نو څه شی شو با. بیا کاف دی او د پاسه چې ورته دوه ټکي نو تا نو دا تا شوه. که دا دوه ټکي ورته لاندې وکړي بیا به یا شي. فرق دا دی یا ته لاندې دوه ټکي تا ته د پاسه دوه ټکي. بیا دا تا ولې تا ده ځکه د پاسه ورته دوه ټکي دي او که چېرته راټکي ورته لاندې وکړي نو بیا به یا شي. بیا څه دی کاف. بیا څه دی سا. سا ولې سا ده ځکه د پاسه ورته درې ټکي دي. هسې مثال در کوم هلکه دا سین نه دی ته به نه سین خو درې ښکري ټکي ورته نه شین نه دی نه ځکه شین درې ښکري او درې ورته ټکي. راشي اوس لاندې کرښې ته اولنۍ څه ده با. دا یقه شان غټه لیکل لاندې ورته یو ټکی دی با. د پاسه دی بل ته دوه ټکي دي تا. د پاسه ورته درې ټکي دي سا. د پاسه یو ټکی دی نون. نو په یوه کرښه کې با او نون راغی فرق پکې دا دی با ته لاندې یو ټکی نون ته د پاسه یو ټکی. او دا بله یا ده ټکي ورته نشته خو غونډۍ یا دې ته وایي. او دا بل لاندې ورته یو ټکی دی نو با او دا نیغ ورسه ولاړ الف با الف. بیا لاندې دی نون الف. نو دواړو کې فرق ولیده که نو چې لاندې ورته ټکی نو با او دا ولاړ ورسه الف چې د پاسه ورته ټکی نو نون او دا ولاړ ورسه الف دی. بیا د تا د پاسه ورته دوه ټکي دي بیا الف دی. بیا د لاندې دوه ټکي دي یا بیا ولاړ الف دی. دا ډانګې چې ولاړې دا الفي اینه الف پار زګین کې لیکلی کېږي. نو تا او یا الف یو ځای لیکل دي بیا ورسه خواته یا الف لیکل دی. دې دپاره چې تاسو ته پته ولګي چې د پاسه دوه ټکي نو تای او چې لاندې دوه ټکي نو یای. بیا د سا او الف دی په تا او په سا کې فرق دا دی. تا تم د پاسه ټکي سا تم د پاسه ټکي خو تا ته دوه ټکي د پاسه سا ته درې ټکي د پاسه. بیا چې ورته دا لاندې یو ټکی دی دا سره با او دا درې ښکري چې دي سین چې درې ښکري صرف دا سینی. بیا دوه ټکي دي ورته لاندې نو چې لاندې ورته دوه ټکي یا څه شی تاسو به ورته وایئ یا یا یا. او دا درې ښکري چې دي سین. د پاسه چې ورته یو ټکی هغه صحیح نون او دا درې ښکري چې دي دا سین دی. د پاسه ورته دوه ټکي دي تا او دا درې ښکري دي سین. د پاسه ورته درې ټکي دي سا او دا درې ښکري دي سین. نو سا او سین یې راوسته یو ځای. سا هغه چې د پاسه ورته درې ټکي یي خو ښکرې نه او سین هغه چې ټکي ورته نه خو درې ښکري یي
لښکر خو پیژنئ که نو غویان جنګولي به مې چېرته نو دا د پاسه چې 3 ټکي دي ورته په ټوله قاعده کې چې ورته د پاسه 3 ټکي هغه صحیح سا او چې په دې میانس کې یو ټکی دی دا جیم دی او تا ځکه د پاسه 2 ټکي دي نو تا چې د پاسه 2 ټکي که هر څنګه لیکلی هغه به تای او دا بله ورسه لاندې ح ده د پاسه چې ورته یو ټکی هغه به نونی او دا بله ورسه لیکلی خوا ده دا لاندې چې ورته 2 ټکي دي لاندې 2 ټکي کم یو حرف تی یا ته لاندې 2 ټکي نو یا او دا بل ورسه ح ده او چې لاندې ورته یو ټکی با او چې په میانس کې یو ټکی جیم نو با جیم لاندې ورته 2 ټکي یا او دا غون منصري چې ده میم لاندې ورته یو ټکی با او غون منصري ده میم د پاس ورته یو ټکی نون او دا غون منصري ده میم بیا ده د پاس ورته 2 ټکی تا او دا غون منصري ده میم وس ګوره آزادي وایو سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون تا یا تا نون سا نون جیم ح خا ثا خا با جیم تا ح تا یا جیم با خا تا وملی دا د پاس ورته 2 ټکي دي په دې وجه تا نو تا چې د پاس ورته 2 ټکي سترګې به پټې وې تا د که هر څنګه لیکلی شوي او دا خواته ده ها نو په دې ټکي نشته ها ده او چې ټکي پې وکړې نو تا شوه نو دا به نه وي چې تا به داسې روغ بالټۍ لیکلی پار ټیم کې خو بس دا ټکي به یاد کړي چې دې ټکي ته دومره ټکي په دې زګین کې ټکي ښکته ټکي بره ټکي بیا به وي با تا یا ها تا ها نون تا ها یا ها با ها الف با ها میم دال زال جیم دال خا زال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ضا الف عين غين همزه عين زا په همزه او په عین کې به فرق داسې کوي چې همزه د بل ټکي سه یو ځای نه لیکلی کېږي نه دلته یوازې لیکل دی او عین او زا دا یو ځای لیکل دي نو تاسو دوانو ته ګورئ یو شان شي نه دي خو تاسو به وایئ دا یو عین دی ولې عین دی ځکه د عین څه زا یو ځای لیکلی کېږي خو همزه او زال یو ځای نه لیکلی کېږي همزه یوازې غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین زال الف همزه واو همزه یا همزه فا قاف واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم حا میم لام میم تا دا تاسو پوره شو په دې ټکو باندې ځان پوهه کړئ نو تاسو به قرآن په خپله باندې آسان شي 3 نمبر سبق دی دې ته حروف مقطعات یعنی جدا به وایي که په قرآن کې یو که دلته څنګه به جدا وایي دا ولاړ چې دی دا څه شی دی ما تاسو ته ویلي چې ولاړې هغه به وي الف او دا لاټي لام میم غون منصر دی نو میم 3 ټکي په دې کې راوستي او د پاسه پې د مدونه نشانونه کړل دي چې دا به راکاږئ الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف
لام میم را کاف ها یا عین صاد طه طا سین میم. سین هم په میانس کې ولې کنه درې ښکرې دي او د اخیره میم دی دا غونډ منساری چې دی طا سین یا سین صاد ح میم عین سین قاف